حرم شریف کې طواف کیږي، یو نوجوان د غلا په نیت باندې راغلی دی. حرم شریف ته خلک مختلف نیتونه راوړي، چا څه نیت یې چا څه نیت. بختور خلک هغه چې د الله د رضا نیت ویسي، د الله د کور د زیارت د الله د رضا د دې نیتي. اوس یو بابا طواف کوي، د هغه سره یو تیلی ده. نن سبا خلک پرس استعمالوي، په هغه وخت کې به تیلی وي، پای کې د هغه پیسې وغیره ورسره وي. دا نوجوان تلاش کوي، एकदम بابا یې ولیدو نو د هغه کم بیلټ چې نو د هغې نه دا تیلی راواغسته، پټه یې کړه، غلاګر وچل ول ورتلو. د دوی لاسو ډېره غټه صفایي که نه، دا کم چې دا جیب ته راشي یو دا تیلی تې پټه کړه او زر تر زره د حرم شریف نه ووتو. چې کله په دې کوڅو کې ورګډ شو که نه، جو په ځای کېناستو، نظر دی الله رب العزت واغست. بابا چغې وی زما نه چا تیلی ویوړه، زما نه چا تیلی ویوړه، زما مدد وکئ، غل به د چا پلار راونیسي، زما مدد وکئ. خلکو ته بابا اوس غل په دې ځای کې پته نه لګي، خو به هر حال اوس خبره وه چې ولاړه تېره شو. بابا نږدې اوسېدو مانځله به حرم شریف ته راتلو. نوجوان په ځای باندې ناست یو چغې وي زما د سترګو نظر لاړو. خلک ورته راغونډ شو، بی ته ښکلی هلک یې ښایسته په داسې چل دی نوجوان یې وایي نظر مې ټیک ټاک و، خو اوس مې نظر لاړو. نو یې څه ګناه دې کړې ده؟ وایي جی وایي دا ګناه مې وکړه چې یو بابا د حرم شریف طواف کو او ما د هغه نه د هغه پیسې د هغه تیلی ما پټه کړې ده، کیدای شي هغه ما ته خیرې کړي او د دې خیرو د وجې نه زما سترګو نظر لاړو. ما ته ووایه څه وکړمه؟ خلکو ته یې را چې واپس دې وله بوځو، هغه به درته واپس معاف به دې کړي. دا خبره ډېره د غور ده، ګورې واورئ. دا نوجوان یې ورله راویستو بل مانځه ټیم کې. چې کله هغه بابا خلکو ولیدو، هغو په یاندو چې یاره دا سړی د ده نه غلا شوي وه. بابا ته یې وی بابا دا هغه نوجوان دی ستا نه چې تیلی پټه کړې ده، دی راغلی دی، کله چې د ستا نه تیلی وړه د ده د سترګو نظر تلی دی، ته یې معاف کا، که الله رب العزت رحم وکړي او دا سترګې واپس راشي. بابا ورته وایي ډېر عجیبه خبره، بابا ورته وایي ته خو چې څنګه زما نه غلا وکړه په هغه ټیم ما معاف کړی، په هغه ټیم څنګه چې ته زما نه غلا وکړه ما ته پته ولګېده، وایي ما وی چې الله ما معاف کړی. نو هغه خلک دې تپوس کوي بابا ولې دې معاف کوو؟ وایي ما د دې وجې نه معاف کو، دا خبره ډیره د غور قابله ده. ګورئ ښه مونږ خو هر یو وایو که نه زه عاشق رسول یم او زه په نبي علیه السلام عاشق یم او د نبي علیه السلام سنت طریقې، دا سنت طریقې زده که. وایي ما د دې وجې نه معاف کو چې نبي علیه السلام فرمایي چې تر څو پورې زما د آخري امتي حساب نه وي شوی، تر هغه وخته پورې به زه جنت ته نه ځم. زه به ولاړ یم د خپل امت حساب کتاب ته چې زما د امت بخنه وشي، زه به هله بیا جنت ته داخلېږم. نو وایي زما په ړه کې دا راله که چیرې زما او د دې غل د قیامت په ورځ باندې فیصله وي، نو ظاهري خبره ده دې به خپل دلایل پیش کوي، زه به خپل دلایل پیش کوم. نو په دې کې به ټیم لګي، وخت به پکې لګي. نو د دې وجې نه چې زمونږ فیصله کېدونکې ده، نو نبي علیه السلام به په انتظار کې. نو نبی علیه السلام چې جنت ته داخليږي، نو د هغه په داخله کې مونږ رکاوټ یو، زمونږ د وجې نه به نبی علیه السلام یې ساري. نو ما وی چې زه نبی علیه السلام له تکلیف نشم ورکولی چې زمونږ دا فیصله په دې دنیا کې حل شي، نو ما د الله د رضا دپاره معاف کو. نو بایي مونږ د معافۍ دا صفت مونږ ټول خپل کو، کوشش وکړو چې یاره یو کس نه غلطي وشوه او هغه تا ته ووایي چې یاره ما معاف کړه د الله د رضا لپاره. نو په کار دا ده چې مونږ د نبي علیه السلام د عاشق کېدو هغه مظاهره وکړو، د جنت د طلب مظاهره وکړو او د الله د رضا لپاره یو بل معاف کو.